په بني اسرائیل کې یو سړی و چې د هغه نوم اسحاق و، چې د هغه بیبي د خپل وخت په ښځو کې ډېره زیاته ښایسته، حسینه او جمیله و، ډېر ښایست الله تبارک وتعالی ورکړو. د هغې خاوند په دې خپله ښځه باندې دا مین و، ډېر زیات ورباندې قربان و، دا ښځه ورته ډېره زیاته ګرانه وه. د الله تبارک وتعالی په حکم باندې هغه ښځه مړه شوه، د الله امر راغی. دې نه پس ډېرې مودې پورې د هغې دا خاوند د هغې په قبر باندې به پروت و او جړه او فریاد به یې کوو. دا بیبي ورته ډېره زیاته یادېدله. یو پیره د خپلې بیبي قبر خوا کې ناست دی، جاړي فریاد کوي. حضرت عیسی علیه السلام په دغه ځای باندې تېرېده. نو هغه دغه سړی ولي چې قبر ته ناست دی او جاړي. حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایل چې ته ولې جاړې؟ نو هغې نوجوانو د خپله ټوله قصه بیان کړه چې ښځه مې ډېره زیاته حسینه او جمیله وه، زما ورسره ډېره زیاته مینه او محبت و، هغه مړه شوې ده، د هغې دې قبر ته ناست یم او جاړم. حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمیل ته غواړې چې هغه زه په حکم د الله تعالی ستا دپاره را ژوندی کړمه؟ هغه ورته وایي ولې نه را ژوندی یې کړله. حضرت عیسی علیه السلام د هغې قبر ته اشاره وکړه او وی فنقم باذن الله، د الله په حکم باندې د دې قبر خاوند را پاسېږي. دا قبر نه یو حبشي غلام را ووته او د هغه حالت دا و چې د هغه د نوم دغه سوري نه، د سپېمو نه، د سترګو نه او پر یې بدن کې چې نور کوم سوري و د هغوی نه اور راوته. حبشي غلام وویل لا اله الا الله عیسی روح الله. بیا هغه اسرائیلي عرض وکړو چې د الله جل جلاله نبي ما نه غلطي وشوه، زما د ښځې قبر دا نه دی، زما د ښځې قبر دا بل دی. حضرت عیسی علیه السلام په ګوته قبر ته اشاره وکړه قم باذن الله. او دغه اولني د حبشي یا قبر ته حبشي ته ویل چې په زوړ حالت باندې واپس دی خپل قبر ته لاړ شه. حبشي چې کوم دی خپل زوړ حالت کې واپس قبر ته دننه شو، د باندې خاور را واچوله. او کله چې عیسی علیه السلام د هغې زنانه قبر ته اشاره وکړه چې په حکم د الله تعالی را پاڅېږه، قبر وشي د هغې نه یو ښایسته زنانه په داسې حالت کې را پاڅېده چې خپل سر نه خاورې څنډلي. وی کتل د هغې خاوند ویل چې ای روح الله زما بیبي هم دغه ده. حضرت عیسی علیه السلام وفرمایل چې دا ځان سره سرک او ځان سره یې بوده، خپله بیبي ځان سره واغسته او لاړه بوتله. په دغه وخت کې دله خوب ورغی، ځکه ډېر زیات به راته دې قبر ته به ناست و، بېخوبي ډېره زیاته وه. خپلې بیبي ته یې ویل چې ستا په قبر ویښ کې ناستلو باندې زه هلاک او برباد شوی یم، ډېر تکالیف او کړاوونه مشقتونه مې تېر کړي دي، زه غواړم چې لږ ارام وکړم. هغه بیبي ورته ویل چې ښه ده ارام وکړه. نو هغه د خپلې بیبي په زنګونونو باندې خپل سر کېښودو او وده شو. هغه چې کله د خوب په حالت کې و چې ناڅاپه یو شهزاده، یو ښکلی سړی په اس باندې دا راغی او د هغه طرف ته دې بیبي دغه ولیده. نو دې بیبي د خپل خاوند د اثر د پتلون لرې کړ، په ځمکه یې کېښوسته و، دغه شهزاده ته راووته. کله چې په دې شهزاده نظر دا ولګېده نو هغه هم پې مین شو، جنۍ په هغه باندې مینه شوله. بیبي ورته وایي چې ما ځان سره بوځه، جنۍ ورته وایي ما ځان سره بوځه. شهزاده دا په اس باندې ځان پسې وروسته سوره کړه او بوتله هغه دی نه. کله چې دی راپاڅېد یو خوا وکتل بل خوا یې وکتل، خپله بیبي دا فیدانه کړله، د هغې د خپو د قدمونو په نشان باندې روان شو، شهزاده ته ورسېد. ورته وایي دا بیبي زما ده، او ورته وایي نه دا زما وینده ده. وایي بیبي م ورته وایي چې نه زه خو ستا ښځه نه یم، د دې شهزاده چې کوم دی د وینځه یم. دی لا په خپل منځ کې بحث کوي چې عیسی علیه السلام راغی. نو هغه نوجوان رسول حضرت عیسی روح الله ته فرمایي چې ای عیسی روح الله علیه السلام تا زما د بیبي نه وه راژوندی کړې زما دپاره؟ ورته وایي ولې مې نه وه راژوندی کړې؟
وای دا زما بیبي ده او که نه دا ورته وایي دغه ستا بیبي ده. هغه زنانه وایي نه دا سړی دروغجن دی او زه د نه یم راژوندی کړی او زه د بیبي دا نه یم. عیسی علیه السلام عرض وکړو ای روح الله زما دا بیبي چې تاسو راژوند کړی و دا ده او که نه ده. ورته وایي دغه بیبي ستا ده. حضرت عیسی علیه السلام هغې ته وفرمایل د الله په حکم ژوندی کړی. او ای روح الله حضرت عیسی علیه السلام ته فرمایي ای عیسی روح الله چې دا بیبي ته فرمایي ما تا ته څه درکړي هغه ماله راکړه واپس راکړه. نو هغه چې کوم دی واپس دا مړه شوه پرېوتله. حضرت عیسی علیه السلام وفرمایل کوم سړی چې داسې کس لیدل غواړي چې کافر مړ شوی او د هغې نه پس ژوندی شو ایمان راوړی ایمان په حالت کې مړ شي نو هغه دغه غلام حبشي ته وګوري. او څوک چې داسې سړی لیدل غواړي چې مسلمان مړ شوی او د هغې نه پس الله پاک یې بیا ژوندی کړي او د کفر په حالت کې مړ شي نو هغه دغې ښځې ته وګوري. دا حبشي چې که د خپل قبر نه راپاڅېدو د ایمان یې راوړو لا اله الا الله عیسی روح الله ایمان یې راوړو. او دغه زنانه د بې ایمانۍ په حالت کې د دنیا نسخه شوله. دې نه بس دغه سړي قسم وخوړه چې دې نه بس به چرې نکاح نه کوم. هغه میدانونو ته وګوت یو شل ځای ته لاړ ووتو هلته د الله تعالی عبادت کو او تر دې پورې چې هلته وفات شو. تر دې پورې چې هلته هغه ته وفات دا راغی او د دنیا نه څه وکړو رحلت یې وکړو. دغه بیبي د سره ډېره زیاته بېوفایي د بېوفایي اظهار یې ورسره کړی د هغې د وجې نه د چې کوم دی د نکاح نه انکار دا وکړو عبادت د الله تعالی ته کار